کې भरपूर حصہ مونږه په شریکه اخلو ان شاء الله. مرګرو زمونږه اکثر ډېر خلک تپوس کوي چې یار ستاسو نظریه مونږه بار بار عمده خبره کو. زمونږه نظریه صرف او صرف د تحصیل شب قدر دلته تحصیل باندې چې یاره د دې مسایل دی. زمونږه مقابله چې د تحصیل شب قدر مسایل سره ده. زمونږه نه پاټو سره مقابله ده نه کینډیډیټو سره ده. زمونږه مقابله د شب قدر مسایل دي هغه چې هر صورت یې مونږ به حل کوو. مونږ دې میدان ته چې روتیو نو مین د غم دا دی چې یاره شب قدر مسایل د وجه عمده وا چې شب قدر مسایل د شاته لسو کالو کې تاسو ګورئ جی چې دا کم حل دی تحصیل شب قدر کاغه 25 دیهاتی دو آباده مټه دا چې څه حل وشو دلته نو هغه زه بار بار دا خبره کوم او نن بیا کوم چې یاره د شب قدر اوسېدو ځای نه دی نور که دا حل نورم 15 کاله پاتې شو نو مونږ ته داسې ښکاري چې دا شب قدر عوام به د کلي نه کډه وړي. دلته تاسو ګورئ جی چې د بجلی کم سیستم روان دی جی دلته خو د سره دا اوس هم جنریټرې لګېدلي دي چې د غم لګولي سولر هم چې نور نشته نو جی بجلی خو د سره یې نشته تیارې دي. بجلی خو دغه حل دی. ګیس دغه حل دی جی چې چرته راغلم دی نو نی پکې لوډ شیډینګ دی. د سکولونو خو دغه د امامات تاسو ته ووې چې دلته خو سکول شته او بند دی. داسې ډېر سکولونه داسې دي چې هغه ګوس سکولونه دي چې اډو شته یې نه. بلډینګ شته خو روان نه دي فعال نه دي. شب قدر هسپتال د شاته تاسو ته دی. ډاکټران دغه شانته دوايانې خو د سره یې نه ملاویږي ایکس رې لیبارټري. زه تاسو نه دا تپوس کوم چې آیا عمده حالات تاسو نور 15 کاله برداشت کولی شئ او آیا مونږ دې قابل یو. زمونږ د مشرانو قربانۍ چې ورکړې وه د دې ملک دپاره 15 کاله تیرم شو او د ښه کېدو نه دغه خراب شو او ورځ تر ورځه خرابېږي. نو زه دغه خواست له راغلی یم او خاص کر دې یوت ته چې یاره کله به راپاسو مونږه د دې خپل دغه حل به کله روباسو مسایلو. صرف دې کوکلې نارې چې دي او عجیبه خبره بله ده جي وی اورو دسې چې یاره وي که ستنې لیم ټیکټ ورکه نو وي مونږه ووټ په هغې لئ دې ته وایي ذهني غلامي. ولې هغه له ووټ ورکو؟ مونږ په کار دا دی چې د هغه سړي معلومات وکړو که پیژنې نه کم از کم ګڼ ګاونډ کې تپوس وکړې چې دا څنګه سړی دی. مونږه مین دغه دا دی جي چې کم از کم مونږ کس ته وګورو چې آیا دا زمونږ د ووټ قابل دی او که نه زمونږ د دغه دپاره دې اواز اوچتولی شي په سبا پارلیمنټ کې زمونږ د قوم له حق روړی شي. که دا خلک تاسو ته داسې لګي چې حق روړی شي ما ته خو نه لګي څه چې ما ته ښکاري جي د دغې قابل خو نه دي. زه دغه سوال کوم تاسو ته جي چې خپل ځان وپېژنئ جي په دې خپل راتلونکي نسل باندې رحم وکړئ د دې مسایلو مقابله وکړئ او دا به هله کېږي چې کله تاسو په ووټ په ذریعه خپل اواز اوچت کړئ. که دا ني نو راتلونکي وخت بیا په تیارو کې دی جي. صرف په نارو باندې خو کار نه کېږي جي. نظریې ټیک دي جي د هر کمې پارټۍ نظریه خرابه ده چا هم خرابه نه ده خو زه صرف دا تپوس کوم چې زه به په هغه نظریه څه وکړم چې زما بچی وږی دی. زه به په هغه نظریه څه وکړم چې ما ته صحت مسلې دي زما تعلیم دغه حل دی د بجلی مې دغه حل دی روډونو مې دغه حل دی. زمونږ منشور هم دغه دی جي چې د قوم له ترقي ورکول روزګار. تاسو ما ته ووایه جي د شاته 15 کالو کې چې څه وشو دا یو انډسټریل سټیټ دی دی وړه نه تاسو ګواهی یې
د دې ځینو چتونه هغه میچنې ته وړنه دې کې زمونږ بچي روزګار کوي کنه. دا به زه ته بل دا خبر کوم بجای د دې نه چې دلته بل انډسټریل سټیټ راوړو چې روزګار یې زیات کړی وي څه بل څه یې کړی وي نو چې دا شته روزګار نه هم خلاصوي. صرف او صرف دقې له راغلی یم چې ځان وپېژنې د خپل راتلونکي وخت لپاره د خپلو بچو له د خپل راتلونکي نسل له کله پورې به فریادونه کوئ او بس د فریادونو ټایم ختم شو. خپل اواز د ووټ په ذریعه خپل زور د ووټ په ذریعه وښوئ او بیا هم درته دا وایم چې راتلونکي وخت د قومي وطن پارټۍ دی انشاءالله خو ستاسو مرسته ستاسو مرسته او پکاري هله به مونږ د ځای ته رسو او ستاسو حق به راوړو انشاءالله. زمونږ ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب هغه ثابته کړې ده دلته چې دا کم بنیادي کارونه چې دي هغه بل چا هم نه دي کړي دي دوی کړي دي او بیا به هم ثابته انشاءالله. او د دې مسایلو نه ګوره یاد ساتئ دې مسایلو نه بل سړی نشي ایستی لاس ورکې مشر له لاس ورکې او امید لرئ انشاءالله چې د دې مسایلو نه به صرف او صرف ملي رهبر مونږ وباسي او زمونږ ټول قوم به ترې وباسي خو ستاسو ملاتړ تاسو را سره ملاتړ شئ نو انشاءالله د دې را روان 15 کاله پس تاسو به یې ګورئ جي انشاءالله داسې کارکردګي به چې بل پارټۍ والا به دلته راتلی هم نشي زمونږ کارکردګي به همداسې خو صرف اوس را سره راپاسی نو راتلونکي وخت به او زه ته اوس خبره نه کوم جي را روان سیسټم به هم ستاسو په لاس چلیږي جي ستاسو په دغه به چلیږي او دا چلول هم ستاسو په دغه دي د یوت ته وایم جي چې دوی را سره راپاسي چې راتلونکي سیسټم زمونږ غواړو دا چې یوت په هر یو شعبه کې مونږ سره پارټیسیپیشن وکړي هر یو شعبه کې مونږ سره ودرېږي چې دا شی وچلو دا د دې قوم معماران دي دی به دا قوم جوړوي دې تیارو نه بعد دا یوت دا قوم وباسي خو چې مونږ سره لاس یو ځای ودرېږي لاس په لامه او انشاءالله د دې قوم خدمت وکړي. ډېره مننه جي الله مې عزتمند کړي.